حتی چې په لومړي ځل راغلی تا د ماشین خواهش ظاهر کړی. ما وی لور مې وی خو دا راغه شو زه ما په یو له شل روپۍ وکړه نو زه به مې ډېر دغه شم ډېر ارمان مې خو بس هم نه کېده ډېر ارمان مې قسم دې کوم په دې روژه کې غوښه هم لیدلي په سترګو نو ستا بنده به یم دا روژه مې د خدای د کافرو کې چې دلته راځم الحمدلله په روډۍ ماړه شو روژه ښه تېره شوه. شکر الحمدلله اوړه راکړه شکر دې وي چې دلته راشم چې نه دلته راشم راکې غوړي راله راکې. ګرانو کتونکو سلامونه. الافغان شیرپو ویلفیر فاونډیشن الحمدلله د دغه بېوسه بېڅوکه او ضرورتمندو زنانو سره دغه کومک جاري ساتلی دی. په دې کې اکثریت زنانه چې کوم دی هغه کونډې وي او کونډې داسې وي چې واړه واړه بچي وي یا یې بچیانې وي هېڅوک یې نور څه نه وي. هغه خلک بیا دې ته لګي چې الف خان شیرپو فاونډیشن ته خو دغه ښځې راځي دې سره خو سړی نشته نو سړی ولا د کمې را پیدا کړو. بیا ډېر خلک موږ ته د رشتو کالونه کوي هغوی ته وایم چې خاطر هم جمع وساتئ چې په دې روژه کې د یوې زنانه سره امداد نه شي کولی که نه والله خو زما دفتر نه د ستاسو د رشتې خبره د چا سره وشي چې تاسو چاله یو بوجې وړه نه شئ ورکولی تاسو به ښځه څه وساتئ نو دغه خبره خو مکمل بند ده. دویم ګرانو کتونکو موږ سره دغه دوه درې ډونر دي او الحمدلله هغوی به مطمئني ولې چې دا سلایي ماشین د چا د طرف نه نن میلاویږي نو دا احساسات په دغه زنانه چې کوم دی شریکوي نن خو د دې هغه یوه خور نشته دا هغه دي چې دوه ماشومان وله چا ته پاتې ده او دا یتیمانان دي مور وفات شوې ده د لیور بچي مې دي ګڼ دي واته دي نو بس دغه دوه یتیمان هغه کې پردو خلکو بوتلل بس ما ځان سره کړل زما دوه جنکې دي بس خاوند مې وي چې دا دونه موده ځین خپل نو بس خدای را راکړه نو سلسله ما د الله د رضا لپاره بل وي کوم په پیدا مې راغلی حتی چې په لومړي ځل راغلی تا د ماشین خواهش ظاهر کړی. ما وی لور مې وی خو دا راغه شو زه ما په یو له شل روپۍ وکړه نو زه به مې ډېر دغه شم ډېر ارمان مې خو بس هم نه کېده ډېر ارمان مې ما دلته ویلو چې هغه زنانه راشي یو ایساروی ته اتفاقي راغلی زه دا څو ورځې ناجوړه وم زه په تېره نښه راغلی وم زه دا څو ورځې ناجوړه وم نو زه رانغلم او دا په ډېر ارمان و چې چا راته دا امداد کړی زما لور پې له شل روپۍ ګټي زه به ورته بار بار دواګانې کوم چې لاس تاووي که نه کپړې ګنډي نو بچی هغه سړی نه دی دوا به ورته کوم بله ماښام مونږ چې روچې پخې کړې راغه مو کړه غوړي مو استعمال کړه اوړه مو استعمال کړه چې دوا هم کړې ده خدای لیدلې ده چې مونږ کړې ده نه نه مړه غوړي موړې نه نه مړم نه بس دا مې درېیم ځل دی درېیم ځل روژه دې څنګه تېره شوه ډېره مې ښه تېره شوه وړه مې لو شو غوړي چاولې باګړي هر یو څیز ګرانو کتونکو پرون چې موږ سره یو واقعه راغلې وه دلته کې زنانه بازار ته راوتلي دي نو هغه هم بس بر راغلي دي خو به هر حال موږ چاته انکار نه کوو ځکه چې دا کې یو کیمره ده او یو ضرورتمند وي د کور دغه وکړي هغه چېرته په یو زنانه سر ګرځېدلی دی او هغه لاندې پرېوتې ده بېګا چې کوم دی نو هغه ټوله شپه چې کوم دی نو په علاج کې خو د الله پاک لاک لاک شکر دی او دا د هغه صدقو خیراتونو او زکاتونو د مخلصۍ برکات دي یعنې دومره لرې ځای نه زنانه پرېوتل یوه نه دوه او خدای پاک چې کوم دی نو بیا هم هغې له صحت ورکوي نو تاسو نه هم دعا اپیل کوو چې الله پاک د هغې له صحت ورکړي هغه زنانو ته هم دعاګانې کوه خو داسې وي بیا ډېرې زنانه چې کوم دی راشي نو موږ چاته وایو نه موږ چاته چې کال کوو که نه نو هغه مخامخ وي راشه لږ دې خواته راشه یو زنانه راشه دا موږ سره کونډې وي هغه موږ ته پته وي که نه نو لږ دې ځای کې راشه ودرېږه د دې زنانه چې کوم دی ستا څو بچي دي څلور څومره وخت نه راځي بل کال راتلم او دې کال اوس راځم او قرضونه هم را باندې ښه ډېر دي تاسو راله ګنډلو ماشین هم راکړی په هغې له شل روپۍ کوم او یو زوی مې د درېیمې جینکې دی او خاوند یې کله مړ دی خاوند مې 4 کاله وشو دې ځای نه خوشحاله دې ځای نه شکر دی الحمدلله داسې وخت به چې موږ به یو مرچکي سره وخت تېرو چپسو سره به هم ډوډۍ خوړه 150 روپو هم راواغېشتله څه درک به هم راکړ نه لګېده او شکر دی چې دلته راځم الحمدلله په ډوډۍ ماړه شو روژه ښه تېره شوه شکر الحمدلله اوړه راکړه شکر دی وي چې دلته راشم چې نه دلته راشم راکې غوړي راله راکې نارم هم پکې تېره کړې ده قسم دې کوم په دې روژه کې غوښه هم لیدلي په سترګو نو ستا بنده به یم دا روژه مې د خدای د کافرو کې
او چې دلته راشم که وړنې وړینې نو راکې په هغې ټیم پاس شي. ګرانو کتونکو دا خیرماران نه دي، دا ډېر عزتدار خلکه دي. خاوند مړ شو، ډوډۍ نه وه، د ډوډۍ مې دوکاندار نه غوښتې وه، په هغې ما ټوله شپه ژړلي. یو ډوډۍ دوکاندار راکړه، ټوله شپه مې پرې ژړلي چې ما سوال کړی. دلته چې راشي اوس دا دویم کال خو روژه شکر الحمدلله. اوس څه وړي؟ هر څه وړم، اوړه وړم، غوړي وړم، وریجې وړم، چې څه وي راکوې. ګرانو کتونکو دا دویم کال شو او دا چې کوم دی نو به چې کله ختم شي نو دلته کې راشي او یوسي نو زمونږ د طرف نه په خوراک کې به رانه څوک نه پاتې کېږي په دې روژه کې چې څونه کونډې وي که نه ړمې باغ شي چې ضرورتمند خلک یې رانه یوسي. خو نن دا زنانه وي چې دا مې ارمان او خواهش مو دا دوه لوریانې دي او د هغه دوو یتیمانو برکات دی چې هغې له تا مینه ورکړې ده. زه دې د کوم ځای وسیله شوم؟ د کوم ځای؟ مکرم خان دا کې مکرم خان نه راغلی ده. تاسو راغلی وې، زه خانانو کور کې هلته خو موږ ډېر کورونه هم جوړ کړي دي که نه؟ د ما ته لا نه دی جوړو. تحریک لبیک د طرف نه موږ هلته خلکو له 50,000 روپۍ هم ورکړې دي. پیسې درته ملي شوي. پیسې راته ملو شوې. ګرانو کتونکو دا په پاټی ماټی نه ده. ډېر خلک وي که نه الف خان ویسه لوټه دی اخیستي او بیا هم نو الحمدلله زه به فخر کوم او الیکشن مې کړو، بس خپل یو کوشش مې وکړو نو زه په هغې چا نه ګیله نه کوم. دا ورکوم دا ولا څه په مخ مروت نه ورکوم، نه پسې ډیمانډ کوم، نه پسې احسان کوم، نه احسان اخلم د چا چې دي. الحمدلله الحمدلله بېګا سبا مرګ دی، د دې دنیا نه تګ دی. دا زنانه چې کور کې ناست دي غالب خان نه خبر شي دا ماشین تاوی زه یې وسیله شوم، الله بیا چې کوم دی نو دا د راتلونکي وخت یوه صله ګرځي او هغه رول الله ډېر خوشحاله که چې ستا په وجه نن دې زنانه ته ماشین میلاویږي.